जी इस वक्त नुमाइंदा अंजुमन ताजरान मलक महमूद खान खुंदई साहब मेरे साथ मौजूद है। जी सलाम चौक बने उस वाला तारो चौक बने ददी पावाला सरी सरत हुआ है तारो चौक खुनमुर सार वारलू द पार्लिमेंट मंबर زیری را سره و زوم د تاجران موږ سچو ته ویل سچون مجبور وو د بالا د خوا هغه دا ویل بای موږ ته د بالا د خوا ډر راسي موږ وروره د ریاست زموږ د بچانو ریاست د دې خلکو موضوعات څه نقصانات د دې پایار کارت دی هغه شي ته نو تیار افایر وجه چې شول ولې پایار کارت کې بیا موږ ته نقصانات راکولای شي د تاجرانو ته نو دی هغه پایار نه کاټوي دی په بل شکل کاټوي موږ د دهشتګردۍ په شکل کې کاټ کړ بیا ژوندې د لې مخامخ کورو هغه په خپل دا ویل ما واک وک یو دم په دا غټ مارکیټو 2 لک 900 روپۍ د یوې په هغه پیټۍ کې ښکاره که سچوته بیا موږ ته راښکاره کوئ موږ د شپې یو موږ ماشیالات موږ کوټه ټول بلوچستان جان بوچ کر موږ غربت خواته بیایي او موږ دې ته مجبوره کوي موږ یو دی سخت قدم واخو یم به دې سر نه خلاصېږي دوی زموږ خاوره په کار ده دی سم دې راته ووایي بلوچستان موږ په کار دی هغه به موږ یو جرګه وکړو کښې بنو او زموږ سره دی ولې دا چمونه کوي موږ ته ولې دی د نیچ په سترګه ګوري دا په دغه هندوستان کې یو قوم دی په هندوانو کې نیچ دی دوی دوستي نه کوي بیا خانان دي په هندوستان کې پټانان یې بولي دی د هر مسلمان سره رشته داري نه کوي دا نور مسلمان ته په ښه سترګه نه ګوري نو په ریاست دی دا زموږ د بچیانو ریاست دی موږ د ګردو قومونه په دې کې شامل یو موږ ته د نیچ په سترګو او بلوچ پښتنو ته نه ګوري موږ د خپلې خاورې د خپل وطن مالکان نن موږ د خطرناک خبرې او خطرناک حالات هلکه ستا د جوبه نه ځي سي کمیشنر ستا د جوبه نه ځي وزیر اعلی ستا د جوبه نه ځي دا خو کم ریاست کم نقصانات سوي د دې خپلې پیسې دي تر راسه یوې پرچې ښکاره که 1.5 کروړو که څو خالي قرضدار کړی 80 لک روپۍ خالي دی قرضدار دی دا د 130 کاله سه د مارکیټو ډېر غټ مارکیټو ډېر نقصانات وس آی ولې په اساس موږ د پښتانه وطن په خوشحال روډ کې وسو ولې وسو په خوشحال روډ کې ها د دې موضوع د دې پښتنه ولې نه کوچلاک کې چی شو په روډ په تړه ناسو د لندو څنګ ته د دې غریبانو کپړې څه ګوټونه کباړی دا خرڅوي نن یې دغه شي ته را دغه کوي نن یې دغه شي ته ودروله او هغه موضوع دغه پښتنه نه ګوره یوه خبره دا ده زه په خپله تاجر پاتې سویم دنیا موندلې د ریاست د حکومت کومه ذمهواري ده او هغه ذمهواري ده دی پوره کړي عوام په ټکه چلیږي د عوام مسایل دي د عوام مسایل واوري نن دلته اخلاقي طور د عکس جوړیږي موږ احتجاج ته راغلي ولکه به د خپلو پښو ولاړېدل سم د پښو د خوا کریاب یم او پسې راوغورځېدلم نن په دې علاقه کې د ټولو پاټیانو په خودي سر زه د پښتونخوا پارټۍ شکریا ادا کوم زیری په خپله رالی ډېر تعاون یې وکړ سر د دې علاقې ام پی چې دی کوم عبدالخالق ازاره صاحب چې دی هغه دلته رالی پوښتنې وکړې که نه وکړه هغه ام پی دی د خپلې علاقې ام پی دی زنده‌باد کوم ووټ ورکړي موږ کوم چې و په ووټ نه کوي ور موږ سړی نه رالی د هغو څه موږ څه ګیله وکړو که نه هغه زموږ د کام د دې صوبې حصه ده په کار دې راغلي دا بل موبین و مطلب موبین نن په دې سر نه خلاصوي نو په دې باندې دا خلک موږ د ځان دا خو د یو د پلان په مطابق دی دا سټانې ورکړي دي موږ ډېر پرهمن قوم یو موږ په حیثیت یې پښتانه ډېر دروند کام یې نه موږ د جنګ پاکي موږ غریب خلک په دا صوبه کې ډېر غټ کام یې موږ معاشي قتل عام دی سر ته احتجاج کړی دی د دې وجه راوښوی احتجاج دا دی موږ خبره د ګردې دروازې را باندې بندې سو ای سي رالی ډي سي رالی کمیشنر په 2 غنټو کې به موږ ته بغاره واو هغو ټلفونونه را باندې بند کړي موږ څوک نه لرو موږ ته عین دا اکرا کړی دی موږ په دا روډ راوځو نه مې چاته تاوان رسولی دی نه مې یو څه ماته کړې ده موږ د خپل احتجاج ریکارډ کړو موږ د خپل احتجاج نن په دې وطن کې معاشي قتل عام دی نن دا سبزي منډۍ ده دا اوس برته کیبډې لګیا ده برته خرڅوي دا غریب لیړۍ والا و دې ته الاټمنټ نه کوي دوی د خپلو پیسو څخه کار دی زموږ په صوبه کې به خلک ډېر بد وګړي خوا به باده کړي موږ د صوبې کمیشنر
دغه چیف سکرټر نه راځي، کور کمانډر زموږ د صوبې نه راځي، کمې دغه ایجیپسي نه راځي. یو خلک به په دې ډېر خوابزي دا داري بیدالله خټک ایجیپسي قبایل سړی بلوچ پښتون چې خوشحاله هغه د زه توم رایل لالا په دې تور ونیوی غریب یې زه توم ماتله کوي تورونه په ولګو سم ایپسي سم پولیس والا او سم فوجي سم تاجر د دې خوښ نه دی دی ګډوډ خوښ دی دی دا غواړي دا کام ستړی دا کام په مشکل کې اخته نن موږ ډېر خطرناک حالات رسېدلي نن موږ خپل کور خپل ژوند خپل د دوکانو کرایې دا موږ نسو ورکولی په دې باندې ګیس ګران دی بجلي ګرانه ده د ژوند هر شی ګران دی دا اوس اختر تیر سو زه په خپله تاجر یم د هر شی د ګناه یو چا پې دا پوښتنه نه وکړه یاره تا دا د مټایي دوکان یا بل مطلب یوه هفته مخکې د روژې مخکې یو ریټ و څومره بړاو سر که دا راته ووایه په اخري کې وزیراعلی بلوچستان څه کم اپیل دی ستاسو وزیراعلی بلوچستان خوا دې نه به دی زن یو ګوټه زغلم دی یې زغلی قسمت دی وزیراعلی سو موږ ښه سره پېژنو موږ زه په خپله د ګاډیانو دغه تېر سوی دی او هغه تېر وزیراعلی و دغه په یو رقم خوا دې نه به دی هغه زموږ دپاره ډېر شو یو مظلوم سړی و فقیر سړی و د ښې لارې سړی و دا وزیراعلی راغلی دی دې وزیراعلی یو کار موږ نه دی لیدلی هر حکومت رالی موټروې در جوړوم موږ څنګه ځوانان د لاس ورکو خاندانونه د کراچي سې ونیسئ بیا د کلي عبدالله ضلع پولي بیا د ژوب بیا د تربت د ګوادره پولي آی موږ د دا شیانو حق نه لرو آی موږ ټیکس نه ورکو اوس چکواله ورشه چکوال وایي خان ساتم بلوچ پښتون بل نه ورکوي راسه وګوره د هر چا موږ ډېر بل یو د فیصل آباد غلا د ګیسو د بجلۍ ده دا موږ ګرده بلوچستان نه کوو مطلب موږ سیالان یو موږ ته دې په ښه سترګه وګوري موږ درانه خلک یو زموږ ریاست یې موږ خوا به بدوي په دنیا کې یو قانون دی چا کرپشن وکړي د هغه سزا مرګ دی ورته ویې ګوره دا چین په دنیا کې یو قانون دی دی جزیرې په جهان کې نه جوړوي دی د خپل وطن کې جزیرې جوړوي حیثیت یې زه کام پښتون بلوچ نو به زه دی وکړه زما بچیان به چوکیداران سي ډریوران سي بل ته فایده یې موږ ته رارسېږي دا خلک د خپل تعلیم دغه نه لري غټ خلک لري یې ته ووایه په تعلیم یې زموږ تعلیم په ګرد جهان کې نشته په خدای دا خلک په خپل د هسپتال باندې بروسه زه په سنګاپور کې وم ډاکټر ته ورغلم هغه اوس د پاکستان ډاکټران ګوډ ته دا کوې زه ته دا نن میډیسن هیڅ کار زموږ په بدنو نه کوي سنګاپور کې هم د پاکستاني ډاکټرانو صفتونه کېدل زموږ ډاکټران زموږ ماشټران زموږ پیدا درته وایم د دغه شیانو خاطر نه وکړي بل زموږ په ګرده پاکستان زموږ د بلوچستان پولیس د ګرده پاکستان ښه ورته وګورې دا ډاکټران دغه یو شی درته وایم لوکل خلک لوکل پولیس والا د کوټې د پښین خلک پیژني د بیابان سړی راسي هغه په کرپشن اخته کیږي موږ سره په لو سر زموږ په نوکرۍ یې قبضه کړې څو کم از کم 22,000 جلي ډیمسل اول زه تا پیژنم خبره دا ده وطني سړی اڅکزی سړی دا ورته وګوره دا رقم ډاکټران چې بېروزګار نن دا ستا ډېر همت دی تا راخصی دی خبره دا ده دا د میډیا ده دا کام حالاتو ښکاره کوي موږ ډاکټران ښه ډاکټران دي بعد کې دا دی زه توم اټک دی دی وایي دی باید به کوم مرض چې ورکوي د پنجاب د سیند ما ډاکټرانو ته نه ورکړه زما په هسپتالو کې اوبه نشته نو ګوره دا یو وزیر یې نه کوي په کار دی ته په دا شیانو کې کوشش وکړې مطلب وزیر ونیسې پوښتنه وکړې خپل د ژوندې کور دا د ژوندې د چاوړۍ د موږ زنده‌باد شی وچلو هلته په یو ښه ښایسته کور کې پروت یې ښه بنګلې دي کوټن ستا ده په کوټه کې دوې کوټې دي یوه کوټه هغه ده بهترینه کوټه ده یوه کوټه دا ده موږ په دغه اختر کې هېڅ یې نه وکړله صرف د صفایي اک موږ درلوده راله صفایي زموږ نه صفایي کېږي نه زموږ ته زموږ بجلي بلان دی راستی موږ تنګ یې په هر اړخ موږ تنګ یې اوس موږ په دې وطن کې دا یو شی موږ کوو خواصو ته کوو ستۍ میډیا والا و دې ته موږ ډېر خوږ یو موږ مه زیروه زه وایم نه عرب دي نه دوه دي نه شل دي دغه ځای کې باقاعده زه ته وایم د دغه دوکاندارانو تاوان وسو دا تاوان څوک ورکوي
دا تاوان څوک ورکوي دا تاوان کار د ریاست دی د دې تحقیقات وشي د دې مشینګري پوښتنه وکړي اکتاره ته ورسېږي موږ د سهاره څه ګرځېدلي یو ځای یو بل ځای یو بل د علاقې د شپین ږیري د پارټۍ په حیثیت د یو تاجر په حیثیت په دې باندې خبره دا ده موږ راغورځېدلي د دا دوکاندارانو سره ولاړې په دا دوکاندارانو خبره یو ځای ته رسو موږ په کم مرکز کې په ناس خلک دي خدا را هر څوک بلوچي پښتوني پنجابي سراکي هندوستاني مشران دي دا ریاست بچاو کوي موږ ډېر په مشکل کې موږ ډېر غربت کې بس دا خبره مې دستي کور ودان ملک صاحب ډېره مننه چې تاسو خپل قیمتي وخت راکړي چې دا انجمن تاجران ملک محمود خان خوندی صاحب چې موږ سره خپل خبرې وکړي دا وخت فرمان الله ملیزي ته اجازه راکړي کور ودان ډېره مننه الله حافظ